بېنظیر کفالت پروګرام 10500 روپۍ چې دی هغه شروع دي خو زیاتره کسان اوس هم دا تپوس کوي چې دا روپۍ به د کل نه شروع کیږي ځینې کسان چې د خپل روپۍ راغستې دي او هغه روپۍ هم لګولې دي هغه اوس هم تپوس کوي چې نوې قسط د کل نه شروع کیږي او ځینې داسې کسان دي چې هغو دا قسط د اوسه پر لا نه دی راغستی هغه را تپوس کوي چې دا قسط به د کل نه شروع کیږي نو که تاسو کتلې تېر شوی کم قسط چې وه روپۍ کمې میلاوېدلې نو هغه چې دی هغه په درېو مرحلو کې یوه مرحله کې چې دی ځینې ځلې شروع کړې بیا داسې په دمه دمه باندې چې دی په درېو مرحلو کې چې دی هغه روپۍ ورکړې وې دې ځل چې کمې روپۍ دي نو په هغې کې خو مرحلې نشته خو اوس چې دی په ټول ملک کې په 19 ضلعو کې چې دی دا روپۍ شروع شي لکه په 19 ضلعو کې چې دی دا روپۍ شروع شوي دي او دا میلاویږي نو د هغې 19 ضلعو کسانو چې دی خپلې روپۍ راغستې دي خو کم چې دا کم کسان چې روپۍ نه دي راغستې نو هغه بار بار دا تپوس کوي چې زموږ په علاقه کې به دا روپۍ کله شروع کېږي او دا د کمې میاشتې روپۍ دي نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل لا دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي نو ځینې کسان دا تپوس زمان هم کوي چې دا نوې روپۍ به د کل نه شروع کېږي نو نوې روپۍ چې دي هغه شروع دي دا د هغه کسان دپاره شروع دي چې کومو کسانو د اکتوبر نومبر دسمبر دا روپۍ نه راغستې هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي که په دې میاشتو کې تاسو راغستې لکه په اکتوبر کې چې کومې روپۍ تاسو راغستې نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي دا به هغه کسان ته میلاویږي چې کومو کسانو په اکتوبر کې روپۍ نه راغستې لکه اوس به دې تېرې شوې میاشت کې روپۍ نه راغستې نو هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي بل لا چې دا نوی قسط نه دی دا هغه قسط دی که ستاسو د روپو 3 میاشتې شوي نو 3 میاشتې پس چې دی دا روپۍ شروع کېږي نو ځینې دغه کسان دي چې هغو روپۍ راغستې او هغه بار بار دا تپوس کوي چې نوی قسط په کل نه شروع کېږي او ځینې داسې کسان دي هغوی زموږ په علاقه کې دا روپۍ نه ورکړی کېږي نو ستاسو په علاقه کې چې دی هغه هم په لږ ورځو کې شروع شي ځکه په ټول ملک کې په 19 ضلعو کې دا روپۍ شروع شي دی او په دمه دمه چې دی په نورو علاقو کې شروع کېږي دې ځل به دا قسط چې دی دا به د دسمبره پورې چې دی دا به میلاویږي لکه د دسمبر د اخره پورې چې دی دا روپۍ به میلاویږي نو تر هغې پورې چې دی تاسو به صبر کوئ تر هغې پورې به صبر کوئ چې کله ستاسو د ضلعې نمبر راغی نو هلو به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي که نه دغه شانتې تاسو خپلې روپۍ نشئ راغستی ځینې کسان دا تپوس کوي موږ خپلې روپۍ چې دی به بله ضلع کې راغستی شو نو اوس یې نشئ راغستلی د دې نه مخکې چې په ټول ملک شروع شوې نو تاسو به په نورو علاقو کې چې دی خپلې روپۍ راغستی شوې خو اوس چې دی دا تاسو نشئ راغستلی ځینې پکې داسې ضلعې دي چې په ضلع کې شروع شوي دي خو ځینې تحصیلونه دي په هغې کې تر اوسه پورې هغه روپۍ نه دي شروع شوي نو هغه وایي چې موږ ته په بل تحصیل کې میلاو شي د دې لپاره به تاسو ته میسج راځي ستاسو په اکاونټ کې به دغه روپۍ چې دي دا به جمع کېږي نو د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي که ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ نه جمع شي نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي نو حالن سات چې دی دا په 19 ضلعو کې دي او په راتلونکي وخت کې چې دی نورې ضلعې به دې کې یو ځای کوي نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا په راتلونکي وخت کې میلاویږي د هغو دا وینا ده چې د دسمبر د میاشتې پورې چې دی دا به داسې په نمبر باندې چې دی دا روپۍ به شروع کېږي